नेक्स्ट वګورئ موږ سره دلته آپشن دی اسمبلیز. ٹھیک شو. اسمبلیز څه شی دي؟ هغه آیټم چې کوم مونږه اسمبلډ کوو بلډ کوو. ٹھیک شو. یعنی هغې دپاره چې مونږ سره یو اسمبلډ آیټم وي. ٹھیک شو. لکه دلته مونږ سره یو آیټم دی پینټیم 4 سسټم دی. ٹھیک شو. نو د P4 سسټم کې دا آیټمز پکار راځي. ٹھیک شو. اسمبلی آیټم به جوړو څنګه؟ اول به دا ډسکس کو. ګورئ مونږ سره دلته انوینټری آیټمز دي. ٹھیک شو. د انوینټری آیټمز کې ګوره مونږ سره ټایپس دي ماسټر سټاک آیټم نو مونږ به راوالو څه اسمبلی. ٹھیک شو. اسمبلی به راوالو دلته به یو آیټم نوم ورکړو نمبر به یې ورکړو 5656. انوینټری دی ما سره نوم یې دی پینټیم 4 سسټم دی. ٹھیک شو. دا زما هغه شو. ښه ټولو نه مخکې د دې بل آف میټیریل به ورکړې. دا وګوره سټاک آیټم کې دا نه وي آف وي. بل آف میټیریل څه دي؟ لکه اوس پینټیم 4 سسټم چې مونږ خپل کمپنی کې بلډ کوو یا جوړوو نو هغې کې بس څه لګي؟ لکه پینټیم 4 سسټم نه مراد کمپلیټ سسټم. فار ایگزامپل ما وویل چې دې کې به آیټم نمبر 1 به لګي. ٹھیک شو. څومره کوانټټي به لګي؟ یو سسټم کې به یو سی پی یو به وي که نه. آیټم نمبر 3 به لګي ماؤس اینڈ کی بورډ. نو څو ماؤس اینڈ کی بورډ؟ یو دانه. ٹھیک شو. آیټم نمبر 4 به لګي مانیټر. څو دانې؟ 1 دانې. نو دغه رنګې A to Z چې هغې کې څه وي سپیکرې وي پرنټر پکې شته ریم موډم وغیره وغیره. پوه شوې؟ نو دا ستا څه دی؟ ستا بل آف میټیریل دي. لکه اوس زمونږ چې دا لرګي کارخانه وي نو چې مونږ میز جوړو نو میز کې به څه لګي؟ لرګی به هم لګي پالش به هم لګي میخونه به هم لګي ګلو به هم لګي. دا کم ترکاڼ چې هغه کار کوي د هغې به دیاري هم پکې وي ایډ به وي سروس چې ورته مونږ ویلی شو وغیره وغیره. نو دلته به A to Z ټول میټیریلز به تاسو ایډ کوي. ٹھیک شو. پس د هغې نه دلته به راشو جرنل نه. نو اوس دا سسټم به مونږه پرایس لیول دی لکه سیل پرایس لیول نه مراد سیل پرایسز دی. ٹھیک شو. دا پریویس مونږه لیسنس کې ډسکس کړي. نو اوس دلته به راشم لکه اوس دا پوره P4 سسټم دی نو مونږ به یې خرڅو په څو باندې 12500 روپۍ باندې یا 2-3 لیولې دي نو اب هم ډیفاین کې. صحیح شو. ښه ډسکاونټ څه پیکیج شته نو الریډي که تاسو جوړ کړي وي ډسکاونټ نو ورکولی شئ که نشته خالي پرېږدئ هېڅ پروا نه کوي. ٹھیک شو. کاسټینګ میتھډ چې کوم آیټم پهله جوړ شو پهله به وځي نو فیفو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ایوریج وغیره وغیره. ٹھیک شو. نو دا مونږ الریډي ډسکس کړي. یونټ مجر نو دا د 12500 د یو P4 سسټم قیمت دی. اب درجن په حساب باندې خرڅئ نو 12 ولیکه سینکړه په حساب باندې خرڅئ نو 100 ولیکه. صحیح شو. باقي ډیفالټ کې ټول اکاؤنټس لینک دي. ګوره سیلز چې کله کېږي نو سیل هارډویر سپلای چې کوم دی کریډټ کېږي به انوینټري به ډیبټ کېږي او کاسټ آف ګوډ سولډ به هغه ډیبټ یا کریډټ کېږي. دا ما سیف کړلو. ٹھیک شو. او کلوز مې کړلو. اوس ګوره ریپورټس ته راشه او دلته راشه انوینټري ته او انوینټري کې به مونږ چیک کړو څه انوینټري سټاک سټیټس. نو اوس ګوره ما سره اسمبلی آیټم دی یو خو P4 سسټم پهله نه کم چې جوړ دی کوانټټي آن هینډ څومره دی 2 دانې اور یو ما سره پینټیم 4 سسټم دی چې ټایپ یې څه دی اسمبلی آن هینډ شته نشته. ٹھیک شو. نو چونکې دا به مونږ بلډ کوو نو چې دا بلډ کوو نو دې دپاره مونږ انټري کوو. نو هغه انټري به مونږ څنګه کوو لکه اوس چې کوم کرنټ آیټم دي چې هغې کې تا سره کوانټټي آن هینډ اویلیبل وي. ٹھیک شو. دلته وګورئ یو ورک ټیکټ دی یو اسمبلیز دي. اسمبلیز جوړیږي په دې باندې خو ورک ټیکټ څه شی دی؟ ورک ټیکټ دا دی که زه دا ټریک کول غواړم چې اوس علي دی یا احمد دی یا کریم دی سپروایزر ما جوړ کړلو ما هغې ته ویل چې ته به 2 ګنټې کار کې او دومره سسټم یې به بلډ کې تا ته به دومره پیسې درکوم. نو دا د هغې انټري دپاره دی. په خبره پوه شوې؟ لکه اوس ګوره ما دلته ورکړل چې
زما دا پینټیم 4 سیستم بس کیږي بلډ کیږي با صحیح شو نو ګوره P4 سیستم دی ٹھیک شو آن هاند ما سره څومره دي دامرا P4 سیستم خو کم میټیریلز دي 1 2 1 3 and 4 ٹھیک شو او اویلیبل هم ما سره دومره دي ٹھیک شو اوس ما ویل چې د دې سپروایزر نو سپروایزر ما جوړ کړلو علي ته یا نیو نه مراد امپلای دی دا به بیا بعد کې مونږ ډیټیل کې کوو ټیک شو اوس دلته آلریډي یو امپلای جوړ دی نو دلته به ته هغه امپلای ایډ کې چې کم امپلای ته ټریکینګ کول غواړي لکه هغې ته چې بعد کې مونږ سیلري ورکوو نو سیلري سره به دې ته مونږ د دې کمیشن یا سروس چارجز یا څه چې هغه بلډ کړل نو پر سیسټم مونږ ورکوو یا یو انیثینګ کیدی شي یا یو هغه د څه نوم دی زمونږ کارخانه کې یو ورکر دی نو هغه دا میزونه جوړوي نو پر میز هغې ته مونږ پیسې ورکوو پر اور حساب باندې ورکوو نو به بیا امپلای به ته دلته لینک کې صحیح شو فار د ټایم بینګ زمونږ ریکوایرمنټ دی دلته یو امپلای ٹھیک شو اوس نیډ بای دا د چا ضرورت دی نو ډیفینیټلی نیډ بای لکه دې تاریخ باندې دا نیډ بای شو ټیکټ سټارټډ ډیټ زه یم چې نن سټارټ شو 20 تاریخ دی نن او دې باندې څومره کار به کیږي زه یم چې 2 ساعته کار به کیږي ټیک شو او کله به کمپلیټ کیږي هم نن به کمپلیټ کیږي صحیح شو نو ګوره لکه دې باندې زه یم چې 1 ساعت کار وشو ټیک شو 30 minutes bhai 30 minutes finish ठीक शो देवाने यो साथ finish देवाने 30 minutes finish ठीक शो नजमा टोल 2 घंटे कार गोरा टोटल एक्ट आवर्स सुमर शू 2 hours शू न दा ट्रैकिंग द पारवी सेवे का ठीक शो हाँ क्वांटिटी मंगा चता 2 दाने दी 2 सात कारों को न सो सिस्टम में जोड़ कर दे 2 सही शो दा बस सेव को ओ ताता वही च द टिकट appears to be complete would you like to close it yes no कार ख़त्म शो का ना कहता वही च इन प्रोग्रेस गोरा फिलहाल सर रवान दे इन प्रोग्रेस रवान दे सही शो न दास्ता फ्यूचर द पारा च कल ता ट्रैकिंग के नो आगे द पारा दा एंट्री کولی شي باقي د دې سره دا صرف جست انټری ده چې دا د کسانو دا کار کمپلیټ کړو خو چې ته سټاک سټیټس وګورې انوینټری کې نو ستا دا آیټمز لا بلډ شوي نه دا ما صرف انټری وکړله پوه شوې آیټم به سم بلډ کیږي څنګه موږ به اسمبلیز ته ځو بلډ اسمبلیز به کوو دا خو ما یو انفارمیشن ایډ کړو فیوچر دپاره چې دا کس دومره کار دومره ټایم یې ولګولو په خبره پوه شو خو ګوره دلته آیټم آن هینډ کې څه دي 0 دي ٹھیک شو نو هلته نه ته هغه انټري که ټریک کول غواړې کولی شي نیکسټ راځي اوس ګوره کله چې ته بلډینګ کې نو بلډ انټري به چېرته نه پاس کې اسمبلیز نه دا ستا ایکچوال انټري ده لکه ستا به اسمبلی آیټم کوانټټي به انکریز شي او چې کوم هغه آیټمز کوانټټي آن هینډ دي هغه ډیکریز شي وجه څه ده چې اوس یو P4 کې چې څه آیټم لګېدلي یو کوانټټي به هلته ځي چې کوم مونږ بل اف میټیریل کې ډیفاین کړي دي په خبره پوه شوئ نو مونږ به راشو څه به وکړو بلډ کوو که نه کم آیټم بلډ کوو پینټیم 4 سیسټم بلډ کوو ټیک شو څومره بلډ کوو زه یم چې 10 دانې بلډ کړم صحیح شو وجه څه ده ګوره ما سره د دې 109 کوانټټي د آیټم نمبر 3201 کوانټټي ده نو زه میکسیمم څومره 109 آیټمز پورې بلډ کولی شم لکه مینیمم کوانټټي ما سره دلته څه ده 109 ده پوه شوې دا زما سویم بلډ دی دلته به یو ریفرنس نمبر ورکې صحیح شو او که د دې سوپرویژن له تاسو ودرولی وي لکه هماغه امپلای ټیک شو ریزن کسټمر دپاره دی دلته لیکلی شي ٹھیک شو دا سیف کا ګوره څنګه چې دا سیف شولو نو ستا لس آیټم یو 109 او بل 201 نو ګوره 109 کې څومره پاتې شو کوانټټي 99 هغه 201 نو 91 ٹھیک شو دغه رنګې دا اوس که زمونږ سټاک سټیټس وګورو نو سټاک سټیټس به هم زمونږ څه وي سیم به وي لکه افیکټ به شوي وي راځو انوینټري ته او دلته انوینټري سټاک سټیټس ګورو نو ګوره آن هینډ څومره شوې 10 شوې وجه څه ده
چې دلته نه 10 آیټمز او آیټم نمبر 3 10 آیټمز او آیټم نمبر 4 10 آیټم په خبره پوه شوې دغه رنګ یونټ اکټیویټي هم کته شي انوینټری یونټ اکټیویټي نو ګوره آیټم نمبر 1 -12 ولې چې 2 آیټم هغه بره انوینټری تم تللی دي دا وګوره دوا آن هند دي کنه نو -12 څه شوي دي اسمبلډ کوانټیټي لکه اسمبلی ته 12 دانې ستا تللی ته دلته هم دا ریپورټ کې کاته شي دلته نه 10 دانې اسمبلی ته شوي تللی دي 12 دلته هم دا آیټم هم 12 دانې تللی دي او ستا دا اسمبلی آیټم چې 100 دانې بیلډ شوی دی 10 دانې لکه یونټ پرچیز نه دی شوی یونټ سولډ نه دی شوی بګیننګ کوانټیټي پکې نه وه جبکې دا سٹاک آइटम دی ګوره سی پی یو نو بګیننګ کوانټیټي 24 وه یونټ سولډ 31 یونټ سولډ شوي دي یونټ پرچیز دومره دي اور آن هینډ اوس کرنټلی څومره دي دامره دي په خبره پوه شوې نو هر یو ریپورټ لکه تا ته کلیر کټ درکوي چې دې سره دا آیټم سره دا اکټیویټي وشوه دا ونه شوه صحیح شو نو دا موږ سره څه اسمبل آیټم کلیر شو نو دلته نه مونږه اوس ګوره اوس فار ایگزامپل 10 دانې ما اسمبل کړې خو 15 ته خرڅ شوې 15 نه خرڅېږي یو ګاهک راغو ما ته چې دومره سی پی یو پکار دی دومره کیبورډ پکار دی نور نه دی پکار نو زه به څه وکړم ان بیلډ په خبره پوه شوې بیلډ سره څه کېږي جوړېږي ان بیلډ سره څه کېږي واپس لکه کولاویږي لکه اوس سیسټم یې خو پروت دی په کمپنی کې که نه نو زه د هغې هارډ ډسک بیل خرڅوم کیسنګ یې بیل خرڅوم ریم یې بیل خرڅوم هغه یې بیل خرڅوم نو دلته به ان بیلډ نو اوس ما 10 بیلډ کړي که نه نو زه 15 واپس کولاوم نو د هغې هر یو آیټم ګوره دلته ما ریفرنس نمبر ورکړلو نو ګوره کوانټیټي اویلیبل څومره 10 آن هینډ څومره 10 کوانټیټي ان بیلډ څومره شو 15 نو نیو کوانټیټي به ما سره څومره پاتې شي 5 ګوره سیف کا کلوز کا اوس راشه انوینټری ریپورټس ته اوس ګوره سټاک سټیټس ریپورټ سټاک سټیټس څه وایي چې څومره پاتې شوې 15 پاتې شوې ګوره هغه 15 دانې زیات شو نمبر 99 وکنه دغه رنګ دام 15 زیات شو دام 15 زیات شو اوس یونټ اکټیویټي ته ځو نو راشه یونټ اکټیویټي ته نو ګوره څومره دانې بیلډ شوي دي واپس 7 شو 12 وکنه نو 12 نه 15 خو واپس راغلی کنه نو 7 او دلته دا څه 15 او دا 2 اسمبل شوي دي په خبره پوه شوئ نو دا زمونږ څه وو انوینټري assemblies کلیر شو دې کې که چېرته نه یې پوه شوي ښه دلته وګورئ رایټ لیټرز دا لیټرز به موږ کوزه ټایم شته فلحال چارج شته یو منټ زه لږ چارج وګورم زه یو 18 منټ شته ښه لیټرز ګوره څنګه چې کویک بک کې مونږ لیټرز لیکل دلته مونږ لیټرز لیکلی شو لکه کسټمرز لیټر شو وینډرز لیټر شو اوس کسټمرز ته زما بیلنس پاتې دی دلته به زه چیک کړم چې آیا واقعي زما بیلنس پاتې دی که نه ټیک شو دا زما کسټمرز دي که نه بیلنس پاتې دی نو زه دې ته کولیکشن لیټر لیکم ټیک شو क्रेडिट लेटर्स हम लिखले शे एनीवन नो क्लिक का कस्टमर लेटर्स ته راغی ټیک شو نو دلته وګوره زما کسٹمر سټیټمنټ جوړه دا وګوره بار ټایپس دي پرچیز آرډر ریسیټس اینڈ ډیپوزټس ټول فار ایگزامپل ز سټیټمنټ جوړوم ټیک شو نو ته دلته نه پریویو اینڈ پرنٹ هم کولې شي اوس ګوره بیلنس فارورډ یا اوپننګ آیټم سوي ٹھیک شو سینس لاست سٹیٹمنٹ نه مراد څه دی لکه تا کم چې لاست سٹیٹمنټ هغې نه پس چې څه دي زیم چې نه ټول ہوتا انکلوډ آیټمس آل 1 دسمبر نه والا تر دې تاریخه پورې دا ریفریش کا لیست نو دلته به تا ته کسان راشي او د هغې بیلنسز به راشي پرنٹ پریویو کا نو ګوره 100 سټیټمنټ جوړ شو څلور دلته راشه ګوره سټیټمنټ نمبر کسٹمر آئی ڈی سے دے 1 دے سٹیٹمنٹ ڈیٹ دے
هغې سره چې څه شوي دي ګوره پیډ فول شوی دی پارټ پیمنټ پاتې دی ٹھیک شو اپلائड شوی دی هغه کریډټ میمو اپلائड دی که نه او فول شوی دی ٹھیک شو دغه رنګې لاندې راشه نو لاندې به تا ته 0 to 30 days اوس ګوره د دې اوور 90 days کې ښی لګیا دی په خبره پوه شوې دغه رنګې نیکسټ پیج کا دا د بلکه سټیټمنټ شو دا د بلکه سټیټمنټ شو دا د بلکه سټیټمنټ شو په خبره پوه شوې نو دا سټیټمنټ هم تاسو دلته نه کریټ کولی شئ any type of statement چې کوم ستاسو په کار وي ټیک شو دغه رنګې راشه کریډټ میموز چې کوم کریډټ میمو ته هغه کړي وي ټیک شو دلته نه ریفریش کا دلته به انپیډ دی یا انپرنټډ کم تاریخ دی جنوري دی نو دا به لږ ریورس کو ټیک شو فرسټ هغه کو کسټمر آی ډي به دلته نه سلیکټ کو 1 to 4 صحیح شو ریفریش کا ولې د دې دا کرایټیریا نه برابر راځي بهرحال چې کرایټیریا برابر راځي که نه دلته نه ته ډایرکټ پرنټ هم کولی شي لکه ټول اټومیټک ریپورټس دي په خبره پوه شوې دغه رنګې ته راشه ګوره وینډرز دي نو د دې وینډرز هم ټول لیټرز وغیره دلته موجود دي ټیک شو نو وینډرز لیبل شو نور هم شو دا انټرنیټ نه تاسو نور هم ټایپس د دې ډاونلوډ کولی شئ په خبره پوه شئ لکه وینډر لیبل څه دي زه وایم چې د وینډرز ته به لیټرز ځي نو د هغې خط لفافه باندې خو به د هغې ایډرس وغیره به راځي که نه په خبره پوه شوې نو دلته نه ته پرنټ پریویو کا دا ګوره ټول راغلل پرنټ پریویو کا نو د هغې ایډرسز ګوره هغه لیبل ټایپ تاسو به خط کتلي که نه چې خط باندې هغه ایډرسز پرنټ وي هغې ته مونږ لیبل وایو نو تا ته ټایپ کولو ضرورت نشته دلته نه ته لیبلز وغیره پرنټ ویستی شي هغه بیا هغه کولی شي په خبره پوه شوئ نو دا زمونږ ټول لکه دغه رنګې اپلای لیټرز هم دي دلته نو دا ټول بیا تاسو پریکټس کې وګورئ ایزي دی جسٹ سلیکشن دی او کلیکینګ دی ٹھیک شو کلیئر شو نور که څه کوېسچن وي کوېسچن بیا ځان سره لیکئ بیا ما نه کوئ صحیح شو